بسم الله الرحمن الرحیم. ملګرو یو واقعیا د سره شریکومه ویډیو د سره مخکې شیر کړئ چې نور خلکو سره هم داسې مسلې مسایل کېږي چې هغې ته هم د دې خبرې پته وي. زه د سکرین باندې تاسو ته به یو تصویر ښکاري، دې ته وګورئ او دا کس وپېژنئ. زه د بشخالي بازار ته تللی وم، زما د یو ملګري دوکان و، زه هغه سره ناست وم. نو په دې کې یو بابا راغی، ملنګ غونته و، داسې ټیټ ټیټ ګرځېده، داسې را روان و او ما ته په پنجابۍ کې وي ما له اوبه راوړی. نو ملګري ته ما ویې ورشه زه له اوبه یوسه. هغه اوبو پسې لاړو، نو دې دلته په کرسۍ باندې دوکان کې کېناسته او کچکول یې غاړې ته اچولې و. په کچکول کې 40 روپۍ وې، هغه یې داسې راچونیا کړې او ما له یې د لاس کې داسې کېښودې، وي دا کېده، وي دا ما دم کړې. او وي چې کوم دی نو ما سره ماشوم هم وه، لور مې وه هغه ټایم را سره. ما ته یې وي چې کوم دی نو تا له به خدای پاک نور هم واړه درکړي، زوی به دله خدای درکړي، او دا پیسې قرآن مجید کې کېده، دا ځای کې، دا هغه ځای کې، د بار کې. ما هغه پیسې جیب کې واچولې، خوشحاله هم شوم. مې ځه بابا سره به کچکول دی، پیسې ورسره ډېر شي دي. او هغه ملګري مې ورله اوبه راوړې چې اوبه مې ویوسکلې، نو هغه ته یې ورشه ما له یو سګرټ راوړه، 50 روپۍ ورته ورکړې چې هغه لاړه سګرټ پسې. او ده ما ته چې کوم دی نو وایي چې تا سره مطلب دا دی چې په جیب کې څومره روپۍ او بلکې هغه سره د کچکول نه 1 روپۍ راواغسته، وي دا سري ما ته دا 1 روپۍ ده. هغه 1 روپۍ چې کوم دی نو هغې باندې چوپ وکړو او روپۍ ما له خوله کې راکړه، د هغې نه ټاپي جوړه شوه پرمټه. ما ته یې وي دا وخوره، او بیا راته یې چې تا سره جیب کې څه پیسې دي ټولې ما له راکړه چې زه پرې دم واچوم، بیا یې دله واپس درکوم. ما ورته یې زه صحیح ده چې هغه پیسې ما سره جیب کې شکر دی هغه ټایم ډېرې ویم نه، که 70 روپۍ مې ورله ورکړې جیب کې میده واله. هغې چې واغستې نو شوپ مو پې وکړو او چې کوم دی نو دوا یې وکړه. ما ته یې وي دا پیسې به زه وي د پیر بابا کې یو دربار دا به هلته وړم، او چې کوم دی نو په دې بونیر کې یو دربار دی هغې ته به یې وړم، لال شهباز کلندر دی هغې ته به یې وړم، هلته پې خیراتونه کوم او بس دا پیسې تا له واپس نه در کوم، دا د الله په لاره کې شوې. نو بیا خو ما مې چې بس پرېږده، بس پیسې مې اوس ورکړي دي، نو اوس پې ته زه څه اخلم، ځان هم راته بد ښکارېده. بیا مې هغه ملګري دوکاندار سګرټ ته چې لېږلی و هغه راغی، ما ته وي دله دا پیسې تا ورکړې. ما ورته یا مې دا زما نه ویسته په دې طریقه واغستې. دې دا دوکان نه دا ملنګ وتې ووه، هغه سر کې مونږ راټینګ کړو، د ملګري ته پیسې بیا په وچ زورو راواغستې. نو داسې کسان مسان کو تاسو له چې ته په مخه راځي یا داسې ګینګ د سره کوي، نو لحاظه د دې نه ځان لږ بچ کړې، ځکه چې هغه ټایم کې دې نظربندي وکړي. او زه په خپله هم پسې پوه شوې نه یم، په ما یو قسم نظربندي وشوه. او دا ویډیو را سره مخکې شیر کړئ چې ټول مسلمانان وروڼو ته دا ورسي، او دا یو میسج دی زموږ د طرف نه. ډېره مهرباني.